پدې محرم میاشت کې ډېر واقعات شوي دي. په اول محرم عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کړی شو او په لسم محرم حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کړی شو او د دې لسم محرم هغه شان دا د آدم علیه الصلاة والسلام نه را روانو. خو په دې کې چې کومه مشهوره واقعه ده هغه د حسین رضی الله تعالی عنہ ده. مونږ به اول د حسین رضی الله تعالی عنہ شان او دویم دا چې اصل کې قاتل د حسین رضی الله تعالی عنہ څوک دی. آیا دا په حقیقت کې یزیدو او کا عبیداللہ بن زیادو؟ مسلمان نن پمدی غفلت کی پروت تے چه طول عمر منگم دغا ویلی دی چه دا حسین رضی اللہ تعالی عنہ قاتل آغا یزید دے. حالن کے کتابون اوچت کریشی او ترمیزی شریف اوچت کریشی نو پتہ با اولگی چه دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل قاتل آغا عبیداللہ بن زیاد دے. لیکن دا تاریخ دا منگڑت دا وجنا او دا باز خلق دا خوارج دا وجنا تاریخ ډیر بدنام شوه دے. پا تاریخ کے ډیر دروغجن واقعات ورننوتی دی. دومره پورے تاریخ تلے دے. تاریخ لکی نعوذ باللہ من ذالک و امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خوش طبیعتی دا وجنا دا من دا محبت دا وجنا خپل زوی یزید رحمه اللہ دائی خلیفہ جوڑ کا او بیا مخ کے تاریخ کے لکی و امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لویا غلطی کری دا. دومرا پوری منگڑت تاریخ تلے دے. ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ورز زرالم وی نبی علیہ السلام تا حاضر شما وی امی کتا دا نبی علیہ السلام پسینہ باندے حسین او حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوارا ناستی او لوبی پی کئی او دوارا معشومان پسینہ وطا ناستی وی ما وطا عرض اکڑو چی دے اے دا اللہ پیغمبرہ داغا دو معشومان او بیا دوارا ستا پسینہ ناستی او ستا پسینہ باندے لوبی کئی. حالن کی انسان یو معشوم پسینہ نشی برداشت کولے درد محسوسی گی. نبی علیہ السلام تا فرمائی وی آو وی زدہ دی دوارو سر محبت کو ما او دا سی محبت کم چه دا پا دنیا کے زما دا پارا گولو ندی. او نبی علیہ السلام بچے کل سجدی تلارو دا دوارا
حسنین رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین واړو را بغلا او نبی علیہ السلام په سجده باندې پروتو دی براله او دی به د پاسه پې سواره شو په ملا باندې په سټ مبارک باندې به سواره شو نبی علیہ السلام په سجده کې پروتو تر هغه ټیمه پورې تر څو پورې په چې دا حسنین په خپله د نبی علیہ السلام نه پا نسېده نبی علیہ السلام به دومره سجده اوږده کړه دومره مینه محبت د دې دواړو سره ابو عون رحمه الله فرمای و حسین رضی الله تعالی عنہ یو ځل د مکې نه را روانو په لاره کې ابن مطیع رحمه الله خپل کوی کنسته او د هغې اوبه هغه لږې م وي او ترخې م وي خوږې نه وي او د عربو کې اوس هم دا شته چې د هغې خپلې اوبه هغه پیکه او ترخې دي سوا د ابي زمزم نه علاوه نو ابن مطیع رحمه الله ورته عرض کوي یا حسین رضی الله تعالی عنہ تاسو د نبی علیہ السلام لمسی زمونږ د دې کوی اوبه هم کمې دي او ترخې دي حسین رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وی مالا یو ګوټ اوبه راکئ هم د دې کوی نه یې راواخلی حسین رضی الله تعالی عنہ چې خولې ته واچولې بیا مغه اوبه د خولې مبارکې نه کوی ته سر مبارک ورښکته که و هغه اوبه یې ورتوی کړې ابن مطیع رحمه الله فرمایي وی د هغې نه بعد به چې مونږ دغه اوبه راایستلې دا به خوږې مې او کوی هم د اوبو نه ډک شه داسې د کراماتو والا صحابه وو خو لیکن د هغې سره دوکه وشوه چې هغې مخلص شو نو د مخلص سړي سره اکثر خلک دوکه کوي حسن رضی الله تعالی عنہ دا د حسین رضی الله تعالی عنہ مشر ورور دی په کوفه کې همدغه خلقو خوارجو همدغه شیعګانو علی رضی الله تعالی عنہ هم شهید کړی دی دویم حسن رضی الله تعالی عنہ چې د علی رضی الله تعالی عنہ زوی دی هغه یې د زهرو د وجې شهید کړی دی او حسن رضی الله تعالی عنہ امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ سره بیعت وکړه او بیا راغی او بیا حسین رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې وروره پام کوه ګورې چې د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ سره چرته ستا خلاف رانشي حسن رضی الله تعالی عنہ شهید شو په زهرو د وجې نه امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په شام کې دی او د مرګ په حالت کې دی یزید رحمه الله را وغوښته خپل زوی او ورته فرمایي بچیا داسې معلومیږي د دې بیمارۍ نه زه نه وځمه خو بچیا یاد وساته حسین رضی الله تعالی عنہ که چېرې ستا خلاف وکړي ته به ورسره بیا هم ښایسته رویه ساتې او چرته غله تکلیف ورنه کې ګورې رضی الله تعالی عنہ په وخت کې چې په شام کې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ تر مدینه مبارکه پورې کوفې عراق پورې بادشاہتو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ به د کوفې نه
خلق ولا خطونه رالیږل مکې مکرمې ته چې راشه او ستا په لاس مونږ بیعت کوو او د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مقابل کې مونږ تا بچا منو. لیکن حسین رضی الله تعالی عنہ به د هغې په خطونو پروا نه کوله، ځکه هغه له پته وه چې ما ته مې ورور وصیت کړی چې کوفې والا خلقو باندې باور ونه کې زمونږ پلار یې شهید کړی، عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړی او زما ورور حسن رضی الله تعالی عنہ هم دې شهید کړی. شیعان دا په کوپه کې دا یو مشر سړی او د ده خطونه دومره زیات راله چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شو، یزید باچا شو او یزید په مشورې سره بادشاه شوی دی. یزید د مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ لوی صحابي چې ما ورته په موضوع باندې مسح کوو دا روایت د هغه نه منقول دی، دومره جلیل القدر صحابي او د دې سره په بعضو کتابونو کې راځي چې 40 صحابه کرام ورسره نورم وو او بعضې تاریخ لیکلی دي 200 صحابه کرامو. هغې ټولو په دې مشورې سره مشوره ورکړه چې یا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ستا بچی په بادشاهت ډېر ښه پوهېږي دا بادشاه کا. دا 240 صحابه او بعضې تاریخ کې لیکي 200 صحابه هغه ټول په غلطه وو. پښتانه وایي کله چې دروغ وي وویلی شي او رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د 200 او د بعضې تاریخ په قول سره د 40 صحابو په مشورې سره یزید بادشاه کړی دی، خو د یزید نوم خلقو ډېر بدنام کړی. زمونږ کتابونه چې وګورې په یزید پسې خلق د کفر فتوی لګوي او بیا وایي امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا ډېره لویه غلطي کړې ده چې خپل بچی بادشاه کړی دی. نو ته ورته لنډ جواب کوه چې قرآن اوچت کا 23 سپاره راواړوه، دغسې د قرآن شریف لورې سپارې وګوره، په هغې کې د داود علیه السلام زوی سلیمان علیه السلام دی. خپل زوی ته حواله که چې هغه سلیمان علیه السلام دا غلطي بیا هغه ته هم غلطي ووایه چې ایمان نه پې خلاص شي. د خطونو نه بعد حسین رضی الله تعالی عنہ ته دومره خطونه راله، علما لیکي یو بوجه یې ډکه شوه د خطونو نه. نو حسین رضی الله تعالی عنہ مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ چې دا د تره زوی و هغه یې ولیږه چې ته کوفې ته لاړ شه، کوفې والا خلقو زما د پلار سره زما د رور سره ظلم کړی دی، لیکن ته تفتیش وکړه چې آیا حقیقت کې هغې ما سره بیعت کوي. مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ را روان شو چې نیمې لارې ته راورسېده، خط یې ورته ولیکه واپس مکې ته یې راولیک چې حسین رضی الله تعالی عنہ په دې خلقو باور مه کوه، ته خو مخلص انسان یې، خو دا مه وایه چې دا ټوله دنیا مخلصه ده. لیکن حسین رضی الله تعالی عنہ ولا دوباره خط ولیږه، دومره اطمینان کې اخیستی و، ورته فرمایي چې بزدلي ځان نه لرې که کوفې ته ځان ورسوه، ما ته دومره خطونه راغلي څنګه به ما سره هغې پراډ او دوکه کوي. مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ چې کله ورسېد په اوله ورځ باندې
د مختار په کور کې کېناست، د هغې په کور کې 12,000 کوفې والا خلقو بیعت وکړه. 12,000 خلقو ویې ویل چې موږ حسین رضی الله تعالی عنہ د کوفې مشر ګرځو. مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ هم مخلص انسانو، خو د هغه پراډیانو په دوکه کې راغی. هغه خط ولیکه چې بس حسین رضی الله تعالی عنہ تاسو راشئ او خلق بیعت کوي ستاسو په لاس. عبید الله بن زیاد ته پته ولګېده، هغه د کوفې گورنرو، اصل قاتل د حسین رضی الله تعالی عنہ عبید الله بن زیاد دی، او چې چا شهید کړی دی د هغه سنان بن انس ناخین نوم د هغه دا دی، هغه شهید کړی دی. خو لیکن د عبید الله بن زیاد نوم خلقو پرېښوده او د یزید نوم یې ځکه منځته راوړو چې یزید چې مونږ بدنام کړو، امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله من ذلک اب بدنام شي، او مسلمان د خولې نه به ته دا واورې چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ اختلافي صحابي دی. دا مسلمان وایي، کافر نه. حالانکه امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ که د اختلافي صحابي کا او د هغه نه د انکار وکړه، واوره په قرآن کافر یې. قرآن کاتب وحی شپږم لمبر امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ، یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، دغه کاتب وحی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ قرآن لیکلی، او د قرآن د یو ټکي نه انکار کول انسان پې کافر کیږي. مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ عبید الله بن زیاد ونیو او په جیل کې واچو. هغه 12,000 خلق چې کله رالو، د عبید الله بن زیاد چې گورنر و دغه د کور نه محاصره شو، او ورته ویې ویل چې مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ را پرېږده، کنې مونږ تا سره او ستا د قوم سره جنګ کولو ته تیار یو. نو عبید الله بن زیاد را پاسېد، د کوټې چت ته بره چت ته مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ چې د حسین رضی الله تعالی عنہ د تره زوی و، هغه یې بره وخېجو، و هلته یې د 12,000 د خلقو وړاندې شهید کړه، والاله کړه. خلق ویرېد، هغه کوفې والا بیا دوکه وکړه، ټول منتشر شو، وتښتېده. جنګ یې د عبید الله بن زیاد سره ونه کړ. اول قاتل عبید الله بن زیاد دا د مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ دی. حسین رضی الله تعالی عنہ ته چې خط رسېدلی و، څو ورځې مخکې هغه د مکې نه را روان و. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وړاندې شه او ورته عرض کوي چې یا حسین رضی الله تعالی عنہ مزه کوپېله، تاله پته ده ستا د پلار سره هم دوکه کړې ده، ګوره ستا د رور سره هم دوکه کړې ده، ګوره مزه. او دغه کوفې والا خلک دا دوکهباز دي، ستا سبه پراټ کوي، او دغه پراټ نن هم کړی دی. مونږ تاسو ولې صدام حسین سره چا پراټ کړی دی؟ دا کوپه په کم ملک کې ده؟ عراق کې ده. پراټ یې د چا سره وکړه؟ صدام حسین سره هم پراټ کړی دی چې اوس بادشاه تیر شوی دی، و امریکې پانسي که دی د هغه ټایم نه دوکهبازۍ سره را روان دي. نو کوفې والا خطونه ورسره و، حسین رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي نه، وی زه ځم. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وی ته مخلص انسان یې، دا مه کوه چې ته مخلص یې، کنې ټول خلق مخلص دي. لیکن حسین رضی الله تعالی عنہ را روان شو، بیا ورته عرض کوي
چې په خپله خوځې خو ځان سره دا خپل بچي او دا تورسرې دا مه بوځه. حسین رضی الله تعالی عنه ځان سره دا ځکه بوتله، هغه مقصد دا و چې زما د پلار هغه خلافت دارالخلافت چې ورته وایي د مدینې نه علي رضی الله تعالی عنه کوفې ته وړې وه. نو ده ویل زه به هلته واپس لاړ شم، هلته به خلک ما سره بیعت کوي. نو خپل بچي م روان کړ، نیمې لارې ته ورسېده چې د هغه ځای نه بیا خبر عبیدالله بن زیاد ته ورسېده چې حسین رضی الله تعالی عنه رانږدې دی. نو هغه ظالم بیا یو دویم بله لویه بدنامي او بل غټ کار د خنزیرتوب وکړه. هغه دا چې نعمان بن بشیر دای د 4000 کسانو سره راولېږه چې شا به لاړ شه او په لاره کې حسین رضی الله تعالی عنه پرېږدي. او د دې نه مخکې یې عمر بن سعد دای راولېږه د 4000 کسانو سره. هغه ول هغه کربلا میدان ته راورسېد. حسین رضی الله تعالی عنه چې عمر بن سعد ته ور مخامخ شه، هغه ورته وایي زه ستا سره جنګ نه کوم، زه عبیدالله بن زیاد رالیږلی یم خو زه ستا سره جنګ نه کوم. ماله پته ده چې ته د نبي علیه السلام لمسی، ماله پته ده ته د لوی مرتبې والا یې، اهل من شباب الجنه، ماله پته ده چې ته د ځوانانو په جنت کې سردار یې. هغه عمر بن سعد چې عبیدالله بن زیاد رالیږلی و چې د حسین رضی الله تعالی عنه مخالف شه، خو هغه ته حق پته وه، نو هغه جنګ ونه که بلکې د حسین رضی الله تعالی عنه سره صلح وکړه. او حسین رضی الله تعالی عنه به هغه 4000 کسانو ته او خپله ورسره 72 کسان سره د بچو زنانو ورپسې جمع کولې. عبیدالله بن زیاد ته پته ولګېده چې عمر بن سعد خو غلی دی، هغه خو ورسره صلح وکړه. نو بل حاکم یې راولېږه چې د هغه نوم دی جوایریه، دای د 1000 کسانو سره راولېږه چې لاړ شه او حسین رضی الله تعالی عنه دنه پاتې نشي. 5000 کسان شو. عمر بن سعد ته شاته شه، ورته وایي ای عبیدالله بن زیاد، زه ستا خبرې کې په دوکه کې نه راځم، زه دا څنګه شهید کم. نو جویریه چې راغی هغه ظالم 1000 کسانو سره چې راغی حسین رضی الله تعالی عنه محاصره او حسین رضی الله تعالی عنه دلته 3 خبرې کړي په تاریخ کتابونه اوچت کا تر قیامته پورې دې خوارجو ته دې ټولو خلقو ته زما طرف نه بلکې زمونږ د علماو طرف نه چیلنج دی چې په دغه میدان کې د یزید نوم دې څوک وښایي یا د یزید یو قافله دې وښایي چې د شام نه یې رالیږلي، تر قیامته پورې نشي ثابتولی. اصل قاتل چې کم دی عبیدالله بن زیاد، هغه د دې خوارجو د دې شیعاګانو مشر دی، هغه یې ځکه پټ کړی دی. تاریخ اوچت کړئ، وګورئ د دنیا کتابونه د شام نه دې څوک یو کس وښایي چې یزید رالیږلی وي چې حسین رضی الله تعالی عنه شهید کا، تر قیامته پورې نشي ثابتولی. حسین رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي 3 خبرې مې دي. اوله خبره مې ده چې ما پرېږدئ تاسو کوفې والا ما سره دوکه وکړه، ما له پته ولګېده. اوس مخلص انسان چې کله یې هغه ته ټول مخلص ښکاري، خو کله چې هغه ملګري ورسره دوکه وکړي نو بیا وله پته ولګي. نو حسین رضی الله تعالی عنه 3 خبرې کوي. اول مې پرېږده چې مکې ته مبارکې ته واپس لاړ شم. دویم یا مې پرېږدئ چې سرحداتو ته لاړ شم او د کافرو سره جهاد وکړم.
او درم یا مې پرېږدې چې یزید ته لاړ شم شام ته نو هغې ته پته وه کوپې والا ته دې شیعان ته هم پته وه او دا شیعان دومره ظالم وو چې دومره خطونه دې شیعان ورلیږلي وو د هغې باوجود عبیدالله بن زیاد چې کله د کوفې ګورنر شو اول بیعت ورسره دې شیعان وکړ داسې دومره لوی پراډ حسین رضی الله تعالی عنہ خو ځان سره خطونه بوجۍ کې راوړي ورته پته وه که دغه خطونه یزید ته یې وښوده نو د عبیدالله بن زیاد هم خیر نشته د شیعان هم خیر نشته د جویریه هم خیر نشته د دې ټولو خیر نشته او دا شاید چې عبیدالله بن زیاد د ګورنرۍ نه هم ختم کړي نو هغې ورته وویل چې داسې خو نشي تللی بعضې خلک د دروغو یو بل تاریخ وی لس ورځې حسین رضی الله تعالی عنہ باندې اوبه بندې وې چا لیکلي یو مستند تاریخ کې دا نشته دا هم دروغ او منګړک دا لس ورځې ولې یادوي دا ځکه چې عثمان بن ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ باندې 40 ورځې خوراک او څښاک او اوبه بندې وې هغې د هغې پټولو دپاره دلته دا لس ورځې د ځان نه راوړاندې کړې د دغه خلقو په مخ کې د عثمان نوم یوازې ماله داسې وایه عثمان بن ذوالنورین عثمان ذوالنورین ووایه بس په دې باندې د اټم ورغوزار کړه ذوالنورین به د دې په مخ کې نه وایي دومره په تاریخ کې دجل شوی دی زما مسلمان هم لګیا دی د دروغو یو کیسه جوړه کړې وایي چې یزید تې په سوړه ننوته او چې حسین رضی الله تعالی عنہ توره راواخیسته او هم ورپسې ورننوت وی یزید په دې سوړه کې منډې وی او حسین رضی الله تعالی عنہ ورپسې دی او چې یزید ته په سوړه کې لرې کې اوبه ښکاره شي چې ورشي هغه اوبه نه نو تا خو ویل چې یزید رضی الله تعالی عنہ هغه په کربلا کې شهید دی په دې یزید پسې چا ورمنډه کړي تاریخ ته وګورئ لږ د دروغو څخه دي مسلمان ویښ شه د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ زوی یزید رحمه الله پسې هغه څه مه وایه چې هغه نه یې کړي که ته تاریخ دواړو طرف ته وګورې زمونږ جید علما دا وایي بلکې هغه متاخرین و مقدمین علما وایي چوپوالی پکې اختیار دی چوپ شه بس یزید قاتل کې شامل نو حسین رضی الله تعالی عنہ سره جنگ شروع کا شمر دام موجودو 80 نیزې غزارونه حسین رضی الله تعالی عنہ وخوړه هغه بچی په خپل وړاندې ګوري چې یو بچی شهید کیږي د چا چې بچی شهید کیږي یا پلار بیا انتظار کولی شي د چا چې د دنه د کمرې نه او د خیمو نه د بیبیانو او د لوریانو د جړا وازونه راوځي او د واړه بچي په غېږه کې د جړا وازونه راوځي پلار بیا انتظار نشي کولی نو حسین رضی الله تعالی عنہ 80 او بعضې تاریخ لیکي 70 نیزې غزارونه صرف د نیزو خوړلي وو او فرمایي 40 نه 50 نه زیات غزارونه په تورو باندې خوړلي وو سنان بن انس نخغي هغه ظالم راغی او د حسین رضی الله تعالی عنہ غسلا شلو خیلاس کې توره ورسره وه او په هغې م پې غزار وکړه هغې م تې کټ کړه او حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو بیا یې تې سر مبارک کټ کړه او بیا یې یزید ته نه دی وړی مسلمانه ویښ شه ترمیزي شریف پوچت کا بیا یې دغه سر عبیدالله بن زیاد ته ویوړه او عبیدالله بن زیاد ظالم چې ما او تا دغه قاتل د ده نوم هم په خوله نه شو اخیستی موږ ته یې د یزید نوم په خوله کې راکړی عبیدالله بن زیاد داسې یو چوکه راواخیسته
او د حسین رضی الله تعالی عنہ په دې شونډو مبارکو او په دې پوزې مبارکه کې ولا دا منډله مسلمانه دا دغه خلقو اول پلار دغه عبیدالله بن زیاد نو بیا کله چې عبیدالله بن زیاد مرداریږي هغه واقع تا ته دغه خلک نه وایي دغه خوارج تا ته نه بیانوي واوره ترمذی شریف پوچت کا وی کله چې مردار شو عبیدالله بن زیاد الله پاک په مار مسلط کا په دې پوزې به ورننوته او په دې خولې به ترې راووته او په دې خولې به ورننوته او په پوزه به ترې راووته الله پاک وله په دې دنیا سزا ورکړه ما ته وښایه که نه چې الله رب العزت په یزید باندې مار مسلط کړی نو اصل قاتل مسلمان واوره د حسین رضی الله تعالی عنہ اصل قاتل دو دي یو عبیدالله بن زیاد دی او دویم سنان بن انس نخعی دی او دریم چې ورسره کم شریک دی هغه شمر دی او څلورم چې ورسره کم شریک دی هغه جویریه دی چې 1000 پوځ سره راغلی و او عمر بن سعد هغه ته واپس شه هغه د حسین رضی الله تعالی عنہ په شهادت کې حصه وانخیسته مسلمانه صحیح تاریخ دې نن واورېد بیا چرته ګورې د یزید رحمه الله او یا د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ پسې بد ونه وایې که په زوی پسې بد وایي پلار ته ډایرکټ نقشه اوړي او چې په پلار پسې دې بد وویل د قرآن د بعضې آیاتونو نه انکار راځي نو پام کول پکار دي په دې ځای کې صحیح حقیقت دا دی چې اصل قاتل عبیدالله بن زیاد دی